کوم خلکو د غاښونو درد راځي اور درد بیخي یو شان وي، درد بالکل کمیږي نه، ګولۍ هم واچي، ستنې هم وهي، خو درد نه کمیږي. مختصر عمل دی، زبردست عمل دی. دا وکړئ، د غاښونو درد په منټونو کې انشاءالله ختم شي او عمرې به هم ختم شي. نیت پکې دا وکړئ چې خدای پاک زما د غاښ درد عمرې ختم کا. د قرآن مجید آیات مبارک دی. روا بخلی صفا سپین کاغذ، ډرینک والا کاغذ یا مطلب عام صفا سپین کاغذ را واخله او پن باندې یا کومې انک والا پن وي هغه پن واخلئ کوم کې مطلب سیاهي اچولی کېږي، خاص کر تور پن چې وي یا پوینټر وي، که دغه نه پنسل چې وي خط چې لیکلی کېږي. نو دا آیات مبارکه په کاغذ باندې ولیکئ. اول بسم الله الرحمن الرحیم ولیکئ، لاندې ورته ولیکئ لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون. دا آیات مبارک یو ځل ولیکه چې کوم غاښ باندې درد وي او ته غاښ درد نه بالکل بېچینه یې او سر دې درد کوي او بدن دې بالکل خراب وي ورسره، سترګو نه اوښکې ځي ورسره، درد هېڅ داسې نه وي، درد دا نه وي چې به کم شم. نو دا عمل دا کاغذ چې ولیکي دا راته وکړه، مطلب څنګه هم تاول شي رافولډ کا او کم غاښونو کې درد وي هغه غاښونو منځ کې کېږده او چک پې ولګوو. دومره زور سره چک نه، ډېر نرم نه، په نرمل ونیسه غاښونو کې او دا کم از کم 2 منټه 3 منټه ونیسه، غاښ درد به مکمل ختم شي. غاښ درد چې ختم شي د کاغذ راواخله، صفا یو دیوال سوړه کې کېږده یا مطلب اوبو کې وسوځوه چې رنګ ترې لاړ شي، په دیوال باندې واچوه، د کاغذ چېرته وسوځوه او کیسه یې ختمه کړه. نو دا عمل وکړه انشاءالله، یو ځل وکړه، یو ځل به ستا درد ختم شي. مطلب که بالفرض بیا راغو څه وخت په هغه ټایم نه راځي، خو خامخا څه وخت بعد بیا راشي، که بیا بالفرض درد راغو نو بیا ورسره بل ولیکه دغه ترتیب سره کېده، نو انشاءالله تاسو درد به مکمل ختم شي. بعضې ملګري زمونږ نمبر غواړي، زمونږ نمبر یوټیوب چینل کې شته مفتی فیصل نوم باندې. کوم ملګري هم زمونږ نمبر اخیستل غواړي، رابطه کول غواړي، نو برای کرم 1 منټ وایس کوئ، مختصر وایس تاسو به جواب خامخا ملاویږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.